نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته پاورفل ده. څنګه تاسو تفنیل ولیدو په هغې باندې څه انشاءالله العزیز د هغې نه هم سیوا ډېره زیاته تیز ترینه وظیفه ده. څومره هم تاسو وظایف وکتل د هغې نه سیوا دا وظیفه ډېره زیاته پاورفل ده. محترم مسلمانانو که ستاسو په زړه باندې څه حاجت یې الله پاک یې پوره کوي. ستاسو څومره مشکلات دي الله پاک به په ښه طریقې سره ختموي. که چېرته تاسو په زندګۍ کې دا غواړئ چې الله پاک د موږ لا ښکلی بهترین ګاډی راکړي نو همدا وظیفه نن شروع کړئ. د هر لمانځه نه بعد انشاءالله العزیز د خپل ګاډي مالک به شي. که تاسو راغواړئ چې یاره الله پاک د موږ له رزق راکړي ډېر زیات بې انتها نو هم نن دا وظیفه د هر لمانځه نه بعد صرف اور صرف 11 پیره شروع کړه. الله پاک به دې د خپل رزق محترمو یا د خپل کاروبار مالک کړي. دغه رنګې که تاسو غواړئ چې الله پاک دې تاسو له ښکلی مزیدار اغلا بیل کور درکړي نو دا محترمو دا شروع کړئ هم نن د هر لمانځه نه بعد انشاءالله العزیز تاسو به د هغې کمال وګورئ. محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده یو ډېر زیات نیک سړی او ډېر زیات د الله پاک ولی هغه دا فرمایل چې په دې باندې خلکو ډېرې زیاتې تجربې کړي او صاحب دا وي چې ما دا وظیفه الله پاک زما نوکري زما سیلري ډبل یې کړله. همدغه صاحب وایي چې کپنۍ والا د دې وظیفې په برکت باندې ماله ګاډی هم راکړو او بیا دا وایي چې نورو خلکو ته به کپنۍ والا د میاشتې پیکیج لګو دومره پیسې والا مطلب 1 लाख والا یا مطلب 1 کروڑ روپۍ ته والا وایي ما ته به وایي چې څومره ستا خوښي راشه ځانه ته خپله والا. دغه رنګې رزق هم پراخه شو ګاډی هم میلاو شو یا به دغه پیسو باندې خپل کور هم میلاو شو د څه د وجې صرف او صرف د ریبي وظیفې په خاطر باندې. نو تاسو هم محترمو دا وظیفه کول غواړئ ګاډی حاصلول غواړئ خپل کور دپاره د رزق دپاره هم نن دا وظیفه تاسو شروع کړئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو مالامال کړي او د وظیفې کمال د بیا وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. الله پاک دې زمونږ ستاسو هر قسم حاجات د پوره کړي. زمونږ ستاسو چې څومره مسایل دي مصایب دي الله پاک دې په ښه طریقې سره ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو له پرسکونه بهترینه او د مزو نه ډکه زندګي دا راکړي. محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته رقمال ده او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ چې په دې باندې خلکو تجربې کړي دي. که د مال او دولت تاسو ته کمی نو وظیفه هم نن دا شروع کړئ الله پاک به تاسو سره مال او دولت دا به درکوي. که چېرته محترمو د ګاډي کمی ګاډي رسنۍ د هغې لپاره هم نن دا شروع کړئ. ګاډي مطلب دا چې تا سره پیسې هم ډېرې زیاتې وي دغه رنګې تا سره به غټ موټر وي یا مطلب چې څنګه ستا خوښ وي دغه رنګې تاسو سره کو بایک نه وي بایک دپاره هم کولی شي سایکل دپاره هم کولی شي. نو هر سړی د خپل خواهش او د خپل ارمان مطابق محترمو دا وظیفه دا دې وکړي او سر ته دې ورسوي. یاد ساتئ محترمو چې کله هم د الله والا د خولې نه خلک داسې یو خبره واوري چې یاره پلانکۍ وظیفه ما وکړله او د هغې د وجې زما پلانکۍ مسله حل شوله. یو صاحب دا خبره کوله ډېر زیات خوند یې کو دونه خوند یې کو چې سړی حیرانه شي. هغه اردو کې وایي که نه چې جوم کر اٹھنا د خوشحالۍ نه راپاس لکه نور راته ووایه څنګه چل دی. یو صاحب دا وایي چې ما دا وظیفه کوله الله پاک راله نوکري ډبل کړله. نو بیا چې سړی داسې خبره واوري خوند ورکړي دا ورته وایي چې لکه نور هم راته ووایه نور څونه په وایدو شو. بیا هغه وایي چې الله پاک د خپل کور هم مالک کړم. نو بیا به ورته وایي چې ها نور نو بیا به هغه وایي چې یاره الله پاک د خپل موټر مالک کړم. نو دومره بهترینه وظیفه ده. نو خوند دا کې محترمو کله چې څوک دا وظیفه وکړي په صدق باندې په اخلاص باندې او بیا د هغې نه بعد خپله کارګزاري اورئ دا ډېر زیات خوند کوي. محترمو څومره چې موږ په توجه باندې دا وظیفه وکړو څومره چې موږ په للهیت دا وظیفه وکړو او وظیفه کوو او زموږ نظر د الله پاک په خزانو باندې وي وظیفه کوو او زموږ مکمل 100% یقین چې وظیفه کوم
ان شاء الله العزیز الله پاک به راکې راله. دا سوچ محترمو ونه کوي اسانه چې کار ونه کوي. ګوره قبلون کې الله پاک دی. موږ صرف تاسو ته وظیفه درکو د الله پاک سره ستاسو محترمو تعلق سازو. خو چې کله تعلق سازو ساسو الله پاک سره کنه نو بیا چې سم ته غواړې هغه تا ته میلاویږي. بس تا به لاس اوچت کړی نه وي او تا ته میلاوي. بعضې هلکه څه وایي یاره پړه کې مې خبره تېره شي وایي ستا قشانتې کار کېږي وایي. نو که ستاسو هم په زړه کې خبره به یې تېرېږي الله پاک به هغه قشانتې بیا کوي. خو نن سبا چې موږ دعاګانې کوو نه قبلېږي ځکه چې موږ غافله یو. ذکر موږ کوو وظیفه کوو خو نه قبلېږي ځکه نه قبلېږي موږ غافله یو او الله پاک د غافله زړه دوا نه قبلوي. یا کوم سړی غافل وي د هغه مونځ هم الله پاک نه قبلوي. ځکه الله پاک فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. هغه کسان چې د خپلو منځونو نه ناخبره دي دا په هلاکت کې دي. نو که تاسو ګورئ ماسپښین کوم مونځ دی یا د مازدیګر دی یا دغه رنګې د ماښام او ماسخوتن او د سهار په دریو مونځونو کې امام صاحب چې کم رکعتونه کوي کوم صورتونه پکې وي موږ ته پته هم نشي چې کوم صورت ویلې خبر هم ته نه یو. نو هلاکت خبره ده محترمو. نو وظیفه موږ کو بالکل په اخلاص باندې دا به سوچ هم نه کوو چې دا به نه قبلېږي او دا به داسې چلي دا به هغه چلي. هېڅ چل هم نشته دی. بس په صدقه شروع کا پرېږدی مو د سر هم پرېږده مو. بس روزانه د هر مانځه نماز صرف 11 پېرې د سورة المائدې د آیتونه دي د تاسو د هغې تفصیل تاسو ذکر کوم. دا کوئ انشاءالله العزیز هېڅ مسله به تاسو په ژوند کې نه راځي. نه به ټینشن نه بیماري نه به مشکلي نه به مصیبتي دغه رنګې هېڅ قسم لا پریشاني به تاسو ته نه وي. بالکل پرسکونه زندګي به وي. الله پاک به ستاسو هر خبره مني. بس صرف دا وظیفه یو څه پرې وکړئ. هغې شرایط به داسې شي چې موږ به 15 ټایمه یا دغه رنګې موږ به روزانه د قرآن مجید تلاوت کوو. ورسره به جمع سره هر یو مونځ کوو کوشش به کوو. خو که جمع نه رانه مونځ قضا شو هغې به لږ د خفګان اظهار کوو استغفار به وایو او د ګناه نه محترم 100% توبه. انشاءالله العزیز به تماشه کوو چې الله پاک به هر قسمه حاجت ستاسو پوره کوي. نو د هر مانځه نه بعد تاسو د آیتونه صرف 11 پېرې وایئ. نو تاسو به قرآن مجید په کولاو کوئ یا د ریویډو نه سکرین شاټ والی د تاسو سره شیر کوم. د سورة المائده آیت نمبر 114 آیت نمبر 114 حضرت عیسی علیه السلام الله پاک ته دعا کړې پروردګار دا خلکه خوراک غواړي. الله پاک ته ویلې زه خوراک در کوم دله بېغمه شته. په دې کې یو لفظ دی د خوانچې او خوانچه کې ارسي. بل لفظ پکې دا دی چې الله پاک تعالی رزق درکوي. نو رزق نه مطلب پیسې هم دي دولت هم دی خوراک هم دی کور هم دی ګاډ هم دی چې کوم سیز ته کپړې هم دي چې کوم سیز ته ضرورت وي هغه په رزق کې راځي. بسم الله الرحمن الرحیم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. د هر مانځه نه بعد تاسو 11 پېرې اذان نه پر وظیفه کوي. انشاءالله العزیز انشاءالله د الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک ستاسو هر قسم نه مسله دا به ختم کړي. ستاسو خواهش د ګاډۍ وي که د کور وي د بنګلې وي د پیسو وي الله پاک به درله پوره کړي. کوشش وکړئ محترمو چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم له داسې قسم لا وظایفو نه خبر شي. هغوی ته هم پته ولګي چې یار وظایفو کې دومره کمال شته دومره طاقت پکې شته دی چې هغوی محترمو دا وظیفه شروع کړله. انشاءالله العزیز زموږ او ستاسو لپاره به ډېره زیاته بهترینه خبره به وي ځکه چې تلاوت هم پکې دی. آیتونه روزانه دی بار بار د هر مانځه نه بعد لوستل دي دا هم پکې دي. او بل کله چا کار وشو چا یقین مضبوط و نو که چا د الله پاک کور ورکړي ستا د وجې یا مطلب وله ګاډۍ ورکړي ډېره زیاته بهتر خبره ده. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم
ورحمة الله وبركاته.